بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن دارالعلوم جامعه امانیه کې ناست یم مفتي معراج الدین سرکاني صاحب سره چې نن دوی د یوم کشمیر په بابت کې خپل اجلاس هم وکړلو، د هغې سره خپل غم درد شریک کړلو. زه به د مفتي صاحب نه د راروان د دستربندۍ باره کې معلومات کوم چې نن به راروان دستربندۍ کې به د مفتي صاحب په مدرسه کې څومره علماء کرام او څومره مفتیان صاحبان فارغېږي، نو هغه زه به مفتي صاحب ته درخواست کوم چې موږ ته د هغې بابت کې لږ وضاحت وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ نثار بھائی. نن 5 فروری یوم یکجهت کشمیر حواله سره چې کشمیر د پاکستان شهیرک دی او څو پورې چې کشمیر د پاکستان حصه نه ګرځېدلي هغه پورې پاکستان موږ نیمګړی ګڼو او زموږ عزم دا دی چې انشاءالله یو نه یو ورځ به کشمیر بنېږي پاکستان، دا ارزو به زموږ پوره کېږي. او دوی چې کومه پوښتنه وکړه نو 27 فروری باندې 2022 بروز اتوار د خیبر پختونخوا مشهور صوفي شاعر قلندر بابا عبدالرحمن صاحب په مزار کې به د اهل سنت و جماعت د یو معیاري دستګاه په دارالعلوم الجامعة الامانیه سره د هغې تعارف شته او موجود دی، متعارف د خلکو ته الحاق یافته ده تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان سره او د حکومت وقت نه هم منظور شده ده. هر کال د معاشرې لره بهترین علما ورکوي او دا د تمامو منتظمینو او د اساتذه کرامو کاوشونه دي چې هر کال داسې خوشحالي راځي او د دغې خوشحالۍ په موقع باندې د ملک بر علما کرام، مشایخ او عوام اهل سنت مسلمانان راجمع کیږي او موږ د دغې فضلاو ته د سربندي کوو. دې کال هم تقریبا 47 فضلای کرام مفتیان عظام هغه به فارغېږي او دا د خوشحالۍ ورځ الحمدلله ان قریب ده چې د هغې دپاره موږ دعوتونو سلسله هم شروع کړې ده او مختلفو مشایخ او علماو هم دعوتونه ورکړي دي او مزید هم دعوتونه شروع دي. نو څومره ملګري چې زما دا ویډیو پیغام ذریعه سره زما دا پیغام اورئ، نو 27 فروری بروز اتوار 2020 دربار عالی عبدالرحمن بابا کې به دا ښایسته عظیم شان پروګرام تمامو ملګرو نه زما درخواست دی چې په دې کې کثیر تعداد کې شرکت وکړي. مهرباني مفتي صاحب، الله هم خوشحاله قدرمن ساته. زما د پېښور د نوخار مردان څومره مسلمانان رونه چې دي هغې ته دا درخواست دی چې دې جامعه سره تاسو هم شراکت هم وکئ په دې پروګرام کې او تاسو سره مرسته هم وکئ. زما د سایډ نه تاسو مسلمانانو ته دا یو پیغام دی چې دې دارالعلوم جامعه امانیه چې د مفتي معراج